انسان د زیرناف او د طرفونو ویښته غټ شي نو د نبی علیہ السلام عادت مبارک دا نوکان پکې هم شامل دي چې هر هفته کې به نبی علیہ السلام د زیرناف ویښته اغستل د طرفونو ویښته به اغستل نوکان به واړه کول دا د نبی علیہ السلام عادت مبارک که یو انسان مستقل هر هفته پاکي نشي کولی نو لس پنځلس ورځې پس ته دا خپل عادت جوړ کړي دا خپل ویښته مېخته دی اخلي د 40 ورځو پورې اختیار او گنجایش شته او په د 40 ورځو نه خبره وړې ده او دا سسته بلا ویښته نالي نو بیا دا د ګناه مستحق دی علماء لیکلي دي ويستحق الوعید دا د ګناه او د عذاب مستحق دی بیا دا انسان ګناهګار دی نو بهتره دا ده چې هر جمعې مونځ نه مخکې مونږ او تاسو خپل صفایي کو خپل سنت اخلو د کشان د طرفونو ویښته د زیرناف ویښته خپل نوکان اخلو بده یو سنت کې کوره د دنیا او د آخرت فائدې دي او مونږ په انسانان هم ښکارو تاسو په لګ دې سکانو تغورو کې کنه دی په دې عذاب کې مبتلا دي دا مرداران نه د زیرناف ویښته اخلي او نه د طرفونو ویښته اخلي په ګرمه کې بدلی سره کېم نه دی او چې کله د شریعت نه لرې شوې کنه نو بیا به د باندې داسې قسم عذاب مبتلا کیږي الله رب العزت موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الحمدلله